دا یاد لرئ تکبیرات د فرض نه پس د څلورو واړو امامانو پرېږ فرض کې جمع سره وکړو او که ځان نه وکړو. امام ابو حنیفه د جمع نه پس وایي او صاحبین وایي که ځان لم یو زنانه مونځ که فرض نو تکبیرات به وایي او نفلو نه پس نه وایي. دې د نفلو نه پس هم قاعده ده. وی دې ورځو کې چې کوم عمل دی دا د جهاد نه غوره دی ځکه عبادت په خپل وخت کې هغه زیات اهمي. البته هغه جهاد چې سړی لار شي ځانم ورکي بدنم ورکي مالم ورکي هر څه د خدای په لار کې ختم شي دغه بیا غوره دی. الله ایام تشریق دل دی اختر نفس دی روزو کوي تر سلورم پورې. یو ایام معلومات چې کوم تکبیرات دي پکې دا عرفې د سار نه شروع کیږي او یو ایام تشریق چې غوښه خوړل کیږي او دا پکې. امام ابو حنیفه د لوی اختر پر ورځ مازیګر پورې تکبیر وایي او دا صاحبین وایي نه ایام تشریق ټولو کې پکې د قربانۍ درې ورځې ورپسې څلورم ورځ. دی به تکبیرونه وی دی منا کې به یو ګون جوړ شو ځکه منا داسې شکل دی لکه د رحم د ښځې دی خوا داسې غر دی راتاو داسې غر دی راتاو یو ځای کې وادي محصر دی بل ځای کې جمرة العقبه ده نو داسې منا داسې ده نو چې تکبیر پکې وی نو دی غرونو سره آواز راتم دی نو دی په زوره تکبیرونه وی غرونو کې به آواز راوتم دی. تکبیرات بیا وخت وی په مانځنه پس په روانه کې په تلو کې په ملاسته کې او خود بم تکبیرونه وی په پټه ابان ابن عثمان پسې عمر ابن عبدالعزیز پسې لیالي تشریف مع رجال فی المسجد ځکه خدم په حج کې شامل خو تکبیرونه به خدای په پټه وای او سړي به په څرګنده وای. خود ته اوسم وایه ها چې ته منځو کې نو تکبیرونه وایه. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا دې سنانم وایي چې فرض منځو کې کورونو کې دی کوي مسافر دم وایي. انا دا صحیح قول دی. دی منگا چی منا تطلو دا عرفه الزوجه امام ته قربان تلبیه بسینه وی دی چا با تلبیه ویلا چا پا انکار ندکر چا با تکبیرونه و انکار پی نشت. دا امام مالک سے مسلک داره چی منا سروانه گی تلبیه ختم او دا درې واړه امامان وی چې د منا نه واپس شي او غټ شیطانولی د اختر فرض نو تلبیه ختم. امام مانس صاحب د منا فرض تلبیه ختم وی او دا درې واړه امامان وی چې شیطان غټ شیطانولی تلبیه ختم بیا به تلبیه نشته. ورې د اسکارو کې به اتباع د سنتو کې تلبیه ذکر دی که نه خو دلته ذکر نه دی لبیک دا دلته ذکر نه حج کې راغلی دی او په خاص ورځو کې انا نو ذکر کې به مې اتباع کې خاص اذکار چې دي انا ځان سره به م پیغلې بوتلې هذه بم بوتلې رستو بناس یو تکبیرونه به وي ويدعون بدعائهم او د مسلمانانو په دعا کې به شامل وي. د خطبه کې دعا راځي کنه يرجون برکت ذلك اليوم وطهرته دی و تبرک په دغه ورځ حاصلو او پاکی په دغه ورځ حاصلو. د تبرک لپاره بتلې زنانه حیضې کني په حیضو خو مون نشته خو دی به جدا ناسته برکت دلته چاته منصوب شو
روزی تا نو توی که دا دا جمعه برکت تی نو ٹھیک تا دا دا اختر دا روزی برکت تی نو سیده لکه دلتا چی نسبت را یرجون برکت ذالک اليوم و طهرته یو خالق تا برکت تی خالق خو خدای دی دی اسباب دی کرن نسبت سبب تی کرن نسبت ظرف تی اللہ ها حربی تا منز کول سنگا دی بعض علماء دا نقل دی چکم شیزونو تا عبادت شوی دی اغی تا مخامخ مودره گا نو دیوینا حربا نیزا و دیس دونو تا پا عربو کے عبادت نه شوی نو کرزان تے دا ستری پا شکلو درے نو چونکہ دا اختر من پا سحرا کی علتا خسوینا نو زان سر بے نیزا یو سی نیزا بے زان تا مخت ادرولا مخامخ باغی تا ادرے حربا وڑو کی شل بزمکہ کی خخی کنا پا آسان سمی پکی انا وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابو الحسن قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكملا الحمد غلام خير الفكر حضور تا حربا بودرول شاغی تا مخامخ والا اب ستراوا لیکن اکثر منزن پہ میدان کی کول پا دشتک سنت اسم داری چی پا میدان کی دوش انا باب قصد عن المسيح بالحقة بين يدي الإمام يوم العيد قال حدثنا إبراهيم بن مسلم قال حدثنا اوز دا مخ کے خوباب تیر شو چی جنگی سامان اڑل بندی نا آغا جنگی سامان چی آغا جنگ دا پارا استعمالی گی دا حربا کوڑا خود یو مقصد شریع دا پارا چی سترت جوڑا کی نو کی امام سر حربا روانی دا روانا دا پاقا اسلحوں کی ندر آخر چی شریعت منکڑے دا اختر پارا قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثنا عمر بن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المصلى والعمل بين يديه فضلا وتنقل بالمصلى بين يديه فيصلي اليها باب وجود النساء والمسلمين في المصلى وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو خذ بمزي في اظهار دا شوکت اسلام لاہور کی زی پا کراچے کے بعد جمعہ شام کے خو عام و غٹو جماعتونو تا دی خزم عام و جمعان ذکیم خلاری جدائی دا سی برا پا برانڈا کی ولاری پردے ورطا لگو دے پا بیت المقدس کی مخزی اس پا مدینہ و مکہ کی خزی وی و مدینہ کی بالکل دا سی حائل جوڑ کرے چی خزی با بار مینی دن جماعت کی نلی دلی چی اور زمون زمانہ کی دانون خزی با مخامخ ولاری شور پکڑ با او مکہ مکرمہ کی طرفونو کی ورطا جنگلی جوڑی کری و خود دیر زیاد شی و دا خود طبیعت کی دارے چی سڑو کی ورنن ہوتی کنی جنگلی والا جوڑی کری دی خود پہ خادمان مقرری چی دین امرو دے بار او خدا سے خیزن شیرے کہ دلوی ملالوری ام چی بازار پلار جرا واجی پلاس کی بیا خود زر دو کیا کی حمق على الشيء ده سامع قال حدثنا حماد بن زيد بن محمد بن يزيد رضي الله عنه قال إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فقال رضي الله عنه قال دا حیث کی منگویلی خدا حیث پہ حیثیت دلتے دا اختر زمان پہ حیثیت تقل کی سامع وذلك المسلمين ويأخذ التلفين ويأخذ التلفين موسى المصلى فأخذ الزيادة المصلى قال حدثنا عمر وبعد قال حدثنا أبو الرحمن قال حدثنا حسين وأبو الرحمن دا ابن ماجہ کی حدیث تے جنبو سبیانکم مساجدکم معشمان جماعتون تمو بولے دی جواد بانے بابو دی حدیث ضعیف ہے معشوم کے پیگی سنجیدین ٹھیک تھا اگر دمر معشومی چیزا و دسماتی مچاز پا چلنے پیگی بے بغیر ضرورت ہم بولا اس حرامین اتفیق میں دی بوزی خو اسی دا سے دا پیدا کری دا رونی چاہا پٹی بندی پلاسٹکی انکر اسے اوکی نمافی ہم پاگی کی پرادی بخوا خدا سیزن نو دا مو زمانہ کی مچاز و دا چی بوکن خادمان بو آگا خادمان مقررو چی جراغانو ابے دا سودان نارا غستن زر بے اسپنج یوڑو باٹھے بے یوڑو آزے بے پوبو دا سے پاک کو باٹھ کی بے مواجہ اس دا سے نوی طریقے رانے کہ روڑی بھی آگئی کہ قادورات معذورات معشوم کینو دن پکی پراتی بار نوی نا چی وادو کے نو پتن برتو لکھی سامع
قال سمعت ابن عباس رضي الله اوس خو د بجلی زنګوګانې براله ماشوم به پروتي بجلی لګېدلې نو خوځولو ته اجازه نشته بجلی به خوځوي دا مزې په ښار کې دي قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وقال اصحاب الصلاه المحمد ويسعد النساء وضعوا وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم باب استقبال الامام الناس يدخل اليه والتدعيه وقال سعيد بن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس به قال حدثنا مالك قال حدثنا مسعود قال عن الزبير عن الحارث الصحابي عن الموالد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على البقيع فصلى وقال ثم قال على اكبره فقال ان اول ما إن أول نسكنا به من هذا أن ذلك لا يكون الجعل الحرام لولا مكان من الصغر ابن عباس وی کزه د حضور سره خپل نوې نه زه بهادر شوی نه وې زه دې دوه مطلب دی کزه د حضور خپل نوې نه زه به زنانو ته نه بوتلې ایا کزه ماشوم نوې زه به نه بوتلې او زه ماشوم هم زه کې بوتلم د زنانو ځای او د حضور ته ګرانم خپلې ومنو زه کې بوتلم انا من فعل ذلك فقد الله فقد لنا ومنع قبل ذلك مما وجدنا نو صغر علت د شهود دی یا علت د عدم شهود که زه ماشوم نه وی نو زه بیا نه وی بوتلې خو ماشوم وم زه کې بوتلم انا قال يا رسول الله ان الوحي وعيني بالعظم كرم باب موعظة الامام النساء يوم العيد شامل باب العلم بالبدن عالم نخ جوړی اگر چې د حضور زمانہ کې نه ورستو په نخ جوړه کړې و چې خلک پای قبضونه شي اوس خو خلکو د اختر دینه جوړ کړی مستقله کې په خور کې مشته ای بیا جوړ دلوي په خوانو بادشاہانو وقف کړل انا دا د اسلامي دور یادګارونه د معبد خان جماعت د غیدګاه دا خلا دا د شاهجهان زمانه دی او بیا خو د انګریزانو دور راغی څو شپږ وشلې کاله حکومت د انګریزانو انا قال حدثنا اسحاق بن الله بن جبل قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا قال اخبرني عطاء بن ذلك بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فان خطب الماء ولا بعد الاسلام وذكر ويرد على يده وبيان الله سبحانه وتعالى النساء وتقدموا في الله قال له عليه الصلاه یعنی دا د یوم الفطر هغه زکات چې آیت صدقه د فطر وینا دا نو او پس خود باندې نه عامه دا چنده و د جهاد د فار حضور مبارک ما په دغه اختر په ورځ کې اجتماع هم او د باندې خلک بمرارن کنه نو دنه به د مجاهدین جدا کړ چې الکه زمو جهاد ته دومره کسانو ضرورت او غیر فار به د خرچي چنده او بیت المال خونو نه مقرره خزانه نه مقرر سړیو بس چې څوک به جنگ جهاد لا وخت تیارو بس روان ده فدایانو انا وعليه به فتح غټو غټو ته وای ورځو ګوته به ور ورځول انا ويذكر ان قائل حق عليه وما لم لا يعلمه قال من بيته واخبرني احسن من ركن الله ان ما سبق ما قال في كل ما النبي صلى الله عليه وسلم وكفره وعثمان فإذا عقله ربه ثم يقول بعض قوم بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يجلد بيده ثم اقبل يصفهم حتى جاء الاسلام او بلاد فقال يا ايها الذين اذا جاءك ربنا بايمانك الايه وقال كلمه فرض منها ان تكون على ذلك تاسو په دې بیعت قائمه یوې شذي وي او قربان قائم نور جواب نشو کولای ځکه خودت الشرمي حسن وي ما ته نه معلومه خرص حاشو کې لیکي دا غفلان کې خبر اسماء بنت يزيد بن سكان التي تعرف بخطيبة النساء دراورا انا قال بے ورته حضور وی حلم ولکن فدا نبی و امی علاکه اشر زرزار میشی درنا مور او پلار زما نو غوتی ور غرزول او عام وړو غوتی فتح غټو غوتو ته وی او دا خواتیم نو وړو غوتو ته غټو غوتی وی
جاہلیت زمانہ کې لکه دلته وطن کې بعضې پیران یا ملنګان یا د شیعګان غټې غټې ګوتې اچي یو پټ غمي پکې دغې ته فتح وایي او دې وړو ته خواتین وایي یعنې که د ښځې څادر نه بلې سره دې لاړه شي یا د بلې نه دې وغواړي من به د اختر مانځله جنکۍ پېغلې نه پرېښودی نو یو صحابیه راله هغې راته ده وایي دا کتاب الحیض کې تېر شوی بصر بن خالد خالدها فحدثت ان زوجه فيها وزعم النبي صلى الله عليه وسلم من رعايه رجلا فكانت اختها معه في الغزوه قالت فكنا نقوم على المرضى ولا يكمل فقالت يا رسول الله اعلى احد اهلنا فاصل الى ان يفتح الا وسلم ان لا تخرج فقال لكل لها ما صاحبتها بجلبابها فليس من خير وضعفه من قال حفظ رضي الله عنها فلما قدمت المعاصيه له عليها تستعبها سمعت في كذا وكذا فقال نعم يأتي وقال ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بأبي قال لفقد العواجز صلى الله عليه وسلم وقال العواجز ولا تسكوي تكاليف وحد پیغلے عواتق پیغلے او پردنشینے یا پیغلے پردنشینے عاطف ذکر دے یا بغیر عطف صفت و موصف فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه من القلب وقلت لها وكل قالت نعم عليك الحائط تشهد وقال تشهد كذا وتشهد كذا بعض الاسلام يريد مطلعا ومن قال حدثنا محمد كذا قال حدثنا رجعته قال الله محمد قال قال سبحانه الله فيك إنا نحن ونقول نريد القواعد ولا تشهد ولا تشهد قال الله أو إلى سید الکائنات په قربانی په عیدګاه کې کوله ځکه عیدګاه هو حکم د جماعت نه لري او چې مونږ به وکړو بس خلاص میدان مو هلته به قرباني شو وکړه چې خلک یې وویني بل فقیران به راتلل په دې غرض چې مونږ له څوک څه راکړي نو به چې هغوی به شروع کړه خلکو به شروع کړه قربانی په څرګند ځای کې کور سنت دی چې مسافران غریبانان راځي دلته غوښتي شي کور کې به یې دننه نه لاړی بغیر د یو ضرورت او مصلحت اوس هندوستان کې مسلمانان کورونو کې کوي ځکه چې هلته غوا لالول بند دي قانونا هندوان پې ځان وژني هندوان وایي دا زموږ خدای دی پرماتما دی اوتار دی خدای په ده کې راځي نو هلته هغوی غواګانې دننه لاړی یو قصاب ته مې دیلی کوي غوا لالولی شي وی توبه کرو مولوی صاحب توبه کرو وی توبه وباسه مولوی صاحب داسې وی دلته څوک غوا لالولی شي چیلي ګډانو باندې نه خفه کېږي په چرګانو او په غوا بلکل ځان وایي هغوی زموږ خدای ملال کړي اوس محمد عمر صاحب دوه سوه غواګانې لالې کړې وې که د بامیانو دغه نه هندوان په دې ډېر خفه دي چې وخې راله خدایان روان کړل بیا مې راله 200 خدایان حلال کړل نو په دې ډېر سخت خفه دي چې دا خو زموږ خدایان یې حلال کړل هلته هغوی قرباني وکړه که 200 قرباني صدقه کې وکړه نو یو طرف ته راله خدایان مات کړل بل طرف ته پرماتما د خدای اوتار مظاهر هم راله حلال کړه هندوان ته ډېر سخت قال حدثني قال حدثني كثير من قبل معك عن يوسف بن العاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل وقال يحفظ المصلى باب كلام الامام والناس في الخطبه اليه ها خطبه کې امام د ضرورت خبرې کولی شي او کولی شي دې جمعه کې کولی شي او زیات نه لکه کین پلان کې پاس عام خبره باندې کوي نو خطبه د عید ماته وی نه سنت ته اورېدلې واجب دي نو که امام پکې خبرې وکړي د مصلحت نو خیر دی انا خارج د خطبې نه اوس یو حضور چې وي په خطبه کې که چا مخکې قرباني کړي نو نه کېږي یو صحابي پاسې وي قربان ما خو کړې ده وی دوباره به کې وی ما سره خطبه شیرډی وي یو خو مې حلاله کړه زړه او بچی شته او بچی ما څخه ښکاري
وی خذو کا مدا پمن د خطبه کی خبر را لکا انا یہ استسقا کی چاگا حضور مبارک د جمعه خطبه لستل یو سړی وی قربان دعا او خلق غرق شو نبی کریم دعا وکړه انا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان بعض الصلاه فقال من صلى صلاتنا ورسل سنتنا فقال صلى محمد استقبل الصلاه فمن كتاب الحديث فقال عنه رسول الله فقال يا رسول الله لو قد لكم قبل ان اقضي الصلاه وعرفتم ان يوم يطلع في مسجد فدعت الله تعالى الله واخي وبياني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الحديث قال فإن هي معنا فإن بعض الذي يختلف هذا يحكم فقال تجري عني قال لا ولا تجري عن بعض المعركة وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد أي بعض المعركة یو حدیث په مختلف الفاظو نقل کی نزد غیر مقلدین تیارانم چې دوار توی ننداب توی علی حدیث شا علی حدیث توی بس دا بخاری شریف ترجمه دا پوردو کی بس دا گورا الکه حضور دا ویلی چې د بخاری په ترجمه باندې عمل کړ اخو زمان په کلام نو په حدیث عمل کول هغه ائمه او اربعو دا مسلک ته الحمدلله په حدیث عمل کول د تمویلی او یاد دار ځکه بیګام ما چاته پوس اول دا چې دا حدیث صحیح دی کنه دی صحیح نو تثبت د صحت د حدیث دیم دا چې معنی دا کنه دا یو کلام دی رسول اللہ او صحابہ پکی مختلف تھی چاوے مراد دارے چاوے دارے لا يصلي ان احدكم العصر الا في بني قريظه ما ذکر من بنکرے مگر بنی قریظہ کی ځان نسوے پلار چې نور په دې دې شو صحابه وای مون مو کو ځکه لم یرد من ذلك د حضور مقصد دا نه چې مون پرې دې مقصد دا چې ځان دار اورسه او چاوی نه چې حضور ویلی چې مونږ مکه نو بس نه کوو دواړه ورته ویلي چې حضور مبارک په یو انکار نه کړي نو فهم کې مختلف شو کنه شو دریم دا چې معارض ورسره شته کنه کله به حدیث معارض به بل حدیث را نو سلامتیا تیقن د صحتنا تیقن د معنا تیقن د سلامتیا د معارضه را علیم په حدیثه نو دا دا چا کار زم په بیماره کې په انجینیره کې په ډوډۍ په خولو کې او په جامو جوړولو کې خلک ماهر پسې دي او دین داسې شی دی چې بازار کجا بودی ته په حدیث عمل کوه وایي زناور خلک تباه کوي هغه لار چې په کوم باندې علما صالحین اولیاء خلافتونه تیر شوي دي هغه پرېدې او په شاذ لار روانې نو دا شیطان دی چې وساوس ولا دماغ کې اچي انا دا ذکر کوم چې دلته یو حدیث په سوز او الفاظ ذکر شو نو سړی خطا کېږي پکې دا به د ماهر د فن نه تپوس کړي سمه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شباب الاسلام بن قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فقال وقال تا تبذر وی د دوکي په شکل د عوام وتوي چې حنفیو څه په صحابه په زمانه کې او شافعیو نه خرست ورا انکه حنفی شافعی هو نوم دی دا هو مسائل اتباع مسائل خو د مخکې روان چا د یو صحابه مسلک فخر دا غي لیکل دي دا به ورته دا قران شریف جمع د حضور په زمانه کې به په ولې عمل کې او قرات او د حضور په زمانه کې صحیح حدیث حسن ضعیف د اصطلاحات او د حضور په زمانه کې بخاری و د حضور په زمانه کې د صحابه په زمانه کې تابعین په زمانه کې نه بخاری و نه مسلم دا ولې کوي او زناور و حدیث خودی پکی کنا مسائل خدا پخوانا راغلی دی او مسائل لا جمع شو لا غینم مذہب شو مذہب مانا لار دا عمل پا قرآن و پا حدیث
دا خلق پا دیدو اس ما تا بیگا چاوی دلتا یو جماعت دا غیر مخلدین باغیلی کلی دی کچا رفع الیدین منسوخ ثابتا کردر 1 लाख روپے بورک ما گورا دا عوامو دا دوکی خبر ما تور سرولی کا چی کچا دا ثابتا کا چی حضور تر آخیر عمرہ پور رفع الیدین کردی منگ با 10 लाख روپے بورک دا دیو خی پا یو سے حضور فدیر عملو نا کردی خبری کردی پا مانزه کیا ختم شوی دی اشاره کردی ختم شوی دی دے کردی دا ختم شوی دی بیت المقدس تیمونز کردی ختم شوی دی نو نفس فیل لحضور پا دلیل ننے کہ دا ثابتا کہ پا یو صحیح حدیث کی پا صحیح سنن کہ حضور مبارک تر وفاتا پوری دا کردی نو بے 10 लाख روپے بے نام در یاوا دیم دی زناور سر ورسر بلی نامولی کے که چی رفع الیدین سو دیر آگلی دو تاسو سو کاوے دی خودری دیکھے اور آگلی سمنا نہیں باقی بلے نکاوے اتل لزیکی نکاوے او دری دیکھی کاوے دی بوی دقا منسوخ خل لیکن منسوخی سے دلیل دی دناو منگ با 15 लाख روپے اور کدا پا یو حدیث کی ثابت ہے چی دا باقی منسوخ دی دقدو کی پا پنجاب کے دلتا 10 लाख روپے نام ہے دا خلق پا دے دوکو کی سارے دا یو فتنہ دا خلق مسلمانان علکہ شیعگانو تا متوجہ شے قادیانانو تا متوجہ شے کافرانو تا اگر فرعی مسائل کے صحابہ کرام پا کے مختلف تھی او فقہات فارغ شوی دی چاہے او جانب راجح کرے چاہبل او طول سید دوست دریا دا فساد او دا فتنے اور امت کے دا انتشار گردوے او دا انعامون و اعلانات کا ہے 3 लाख روپے بور کو ماں ورسرو لکے چی 10 लाख روپے بور کو خدا ثابت ہے چی حضور آخری اوپر پوری کری او دا ثابت ہے چی دا باقی منسوخ تی دا 3 پات پس صحیح حدیث تا انا باب قال فلقد رأى من يريد قال نعم یان خلق پدې تو کشي چې ګوره 3 लाख روپے مرکه یو مولا ناراضي مولا څنګه دې دروغ دو پته نو سوزګار ابل مال سړی راغی زمون طرف ته یو مولا دی صرف ترجمه کړی دا چانه به دوره کړ اوس ترجمه وایو هغه وړي پکې وای او علماء او سلف صالحین تکنزل کړي او دا پکې غلط دی او دا پکې وای مال دې څوک مولا راشي نو ما ته د مولیانو دا کار نه دی چې هغه چا پسې ګرځي موږ چا پسې ګرځي پاکستان کې چا دا خدای دا وکړو مشل مریدان پیدا کی هغه مسلې چې تا ته غلط احکارې غولی کا چې او هغه نه په دستخط والا نو علماء ته پیش کې چې دا صحیح دی که غلطي نور څوک چا پسې ګرځي نه دا خو به زه یو کجابودي پر افاسې ماله دې څوک مولا راشي ته دومره حیثیت دی تا چې تا پسې مولیان ګرځي دا خو د هغه اهمیت زیاتېږي چې ما هر سړی دا کمخلي څوک یې ماله دې راشي تا نه ولې درځي ته علماء پسې ورنه ګرځي زما دا مسله ځان معصوم ګڼي ځان وی ګڼي چې ماله دې مولا راشي ته ځناوره مرده تو علماء لاس سے تپوس عاجزی اختیار کا یارا زما دا مسئلہ صحیح ده که خطا نه تا خزان مخکې نه معصوم فرض که چې زه سره دا د خدای خبره ده دې کې د احتمال د خطا رشته نه ځان ته د معصوم مقام ورکړي انا دا طریقه د جاهلانو ده ښه د فتنو والا کار د جاهلانو انعامات اعلانات کو او دا ویل مال دی مولا راشي مولا دومره سپک نه دی چې ستا غوندې نسواري دی درځي ته نسواري علماء له لار چې زما دا مسله صحیح ده که خطا ده ځان پرې پوه کړه نو هغه سړي ته مې ویل مسلې چې څه وي نو هغه ستا ته چې خطا ښکاري موږ پرې څه خبر وو رښتیا وایې که دروغ نو هغه نه پرې دستخط واله او بیا مدارسو د علماو ته وښایه چې دا صحیح دی که غلطي نو پته به نه دا فتنه دا خلق په دې طریقه دوکه کوي
معنی دې څوک مولا راشي ساده حیثیت کې تاره مولا نسواري د جماعت چړې هغه له مولیان دي چې هغه ځان ته اهمیت حاصله کړي انا دا مال راځي مختلف سوالونه ذکر زتا څه پېم چې بیدار اوسېږي دا یعنی مال راځي د خبرې کوم ذکر تاسو ته چې شړی شاه ولی الله صاحب ته مشرک وای امام احمد صاحب ته مشرک وای دله په بحث لري هغه حیثیت هغه په معلومه نه چې دا هو سخت ضلال کې انا هذا بلا مسألة باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد چې زی په یو لار ځا چې راځي په بل لار دې کې مختلف حکم او مصالح دي زیارتونه بو کې مختلف ملاقاتونه بدوشي په فراو سره به امدادو کې صورت د نقل د عمل جوړ نشي آثار د قدمونو د زیات شي شاهدان د زیات شي لارې به بدل کې دې حدیث ته ګوره ان جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ خالف الطريق تابعه ضمير چاته راځي دا فلح دا يحيى بن واضح دا متابعه کوي د يحيى بن واضح سره د فلح نه او استوان سعيد عن ابي هريره استوان دا چې ابي انته جابر دلته ابي هريره دې ته متابعه نه وای نو دلته کلام کې اختصار دی د حاشین الصفیده ها تابعه يونس بن محمد بن فلح بن سعيد بس وقال محمد بن الصلت عن ابي المليح عن سعيد عن ابي هريره حاشيه عن اصحاب وسرواره وحديث جابر نصحه جابر دو طریقو سره جابر نه نقل له او د بلک یو طریقه د ابي هريره نه نقل له د دې وجه نه دی ویل جابر روایت اولاد الله باب نه دا قصرین د اختر من قضا شو دا آیات دره زمون مسلک دار چې د اختر من لپاره جماعت شرط دی لکه جمعې د پاره جمعه چې قضا شي نه هغه ماسپخین ته بدلېږي بیا قضا ځان لنی د اختر منظم چې قضا شو لا دیوی کې چانه قضا شي ځان لري ما بن دا فاتو العيد يصلي ركعتين بركعات بوش دا مالک او شافعي سے عملهم احمد سے بي سلو ركعات دوش وكذلك النساء خذبهم كي ومن كان في البيوت فكونوا كي والقرى فكلوا كي معلومه دا چې کلو کې د جمع اخترني وزان لري ذکر حضور وی هذا عيدنا يا الاسلام عید ټول اهل اسلام ته منسوب کو او په اهل اسلام کې زنانا مریان باندې سیان ټول دار مونږ اختر مونږ د پار قريه جامعه و یو مصر دغه د علي ابن نقل لا جمعه ولا تشريق الا في مصر جامع او في قريه جامع وامرنا في مالك مولاه ابن ابي عتبه انس ابن مالک بخپل خادم ته ابن ابي عتبه په زاویه کې چې زه خو زم د اختر منځله اوس زمونږ د اهل او د امن ټول دا جمع کا او د مصر په شان مونږ وکړه او د اختر مونږ به ګورې ارته نه کې وتکبیر امداري په شان تکبیر وا وقال اکرمته على الصواب يستنون يصلون ركعتين بركعات بوكي كما يصنع الامام وقال اطعنا تاسع بيد فاتوا العيد صلى ركعتين اذا اختر مونږ چانه قضا شنو برکات دي زمون مسلک دا چې برکات اصل نفل په شکل لوکي او زنانه د نفل په شکل لوکي بیا قضا نشته د اختر دمو انا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن بكير بن مسعود انه قال حدثنا عن ابي بكر بن قال عليها وعندها كان ياتينا کچا د اختر د مانځنه پس دعا وکړو حضرت تعالی ته وایي دا بدعت نه ده که هر مانځنه پس دعا راغله نو دینم خیر چاوی جماعت المسلمین دی لس کورونه خراب کړی په مهاجرینو کې انا لله دو قسمه خلک زر ګمراه کیږي یو ناپوهه سړی د ساله مثاله وګوري د پښتو د اردو او دماغ خالی نو خالی لوښي کې که خور تیل اچي او که غوړي اچي او که شات اچي پکې پروت بیم لالچیان چې د پیسو شوقیانې دا ځکه هغه دین کې پوخ نه
چې کوم طرف ته چا پیسې ورکړي هغه طرف ته روانې شي. نو دا سړی ساله یهودي کېږي، عیسایي کېږي، لکه چې سړی د پیسو دپاره دین پرېږدي. یو ځل دې کیمپونو کې دا شروع شو، بیا ورپسې لاړو جلسې مو کړې، ځکه د سویډن نه به ښځې راتلې، په دې مهاجرینو ښځو به یې سپینې چرګان او د هګۍ تقسیمولې او عیسایانې کولې. بعضونه هم ورته وکړو چې ظالمانو که تاسو کافر کېدی خو په کابل کې به وی که خربوزې به هم خوړې او روسیان شوي به وي، خبر اخلا بیا راتلی دلته سله چې دلته رالی د اسلام د خاطره دلته بیا اسلام پرېږدی، بیا راتلی سله نو مو یارو. اوس هم پکې ډېر رشته خراب شوي پیسو او دا شمالي اتحاد والا ډېر فیضن قوم دی، لکه دلته د پنجابیان دا زر دوکه کېږي، ښځې هم زر دوکه کېږي سړی. دا قومونه بعضې قومونه سس دي، ناظر دوکه کېږي. پاکستان هندوستان چې جدا کېده نو تقریبا 15,000 عیسایان وو، یعنې پخواني. اوس د کورونه زیات دي. دا په دې لالچونو، په هسپتالونو، په سکولونو، په ښځو، په پیسو عیسایان کېږي. عیسائیت همیشه دا کوشش دی چې د مسلمانانو د هر هغه فتنې حمایت کوي چې هغې کې په مسلمانانو کې انتشار راشي، بالواسطه کوي. او په دې غرض چې دوی کې انتشار راشي نو موږ پکې خپل کار شروع کړو، دوی کې افراد تفریح راشي، ذهني انتشار راشي، نو موږ ته لار کولاوي. دا د یهودو پالیسي هم ده او د عیسایانو. نو چې چېرته نوې فرقې لکه جماعت المسلمین غیر مقلدین یا دا نوې رڼا والا د اهل توحید والا د دې شاته ډېر حمایت کېږي د عیسایانو، ځکه دا انتشار پیدا کوي په غیر ضروري خبرو، په غوره او ناغورو، نو دوی ځان ته پکې لار کولاوي. د مسلمانانو انتشار نه دوی دغه فایده دی. مسلمانان مضبوطی یو قدمی چې افلار هم نشي راتلی. دا تیر شو دا اختر ورزی وای قال تعالى ما يأمر فإنما يأمر بالعدل فإياك يأمرنا وقال إن أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم يسرني وعنه وأنا أنظر إلى الحرم به وهم يلعبون في المسجد فزجرهم وهم يلعبون فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا أمنا بني أبدل بيان پریدا غیتوی پریدا و امنا تاسو تیگه پامن کوي بنی ارفیدو خپل لوبي کوي. عمر صاحب توی پریدا ما شمان دی او دا اختر وزده دا خوشحاله ځان بڑی صوفی کینا حضور وی پریدا بیسی لوبي انا دا اختر دا مانده نا محکمون شتاو کنا زمون مذہب کی نشتا نه مخکې نه وروستو، البته کور ته لاړې نو د مانځه نه پس کولی شي. څه علما بالکل ناجایز او څه جایز دی. وقال ابن عباس صاحب د مانځه نه مخکې اختر د مانځه نه مخکې مونږ نشته. اوس هم حرمین شریفینو کې ناست دي، صلات اشراق څوک دغه وخت کې نه کوي په دغه ورځ چې اختر مونځ شي چې به کور ته لاړ شي کولی شي. چې کوم دی د اختر مونځ کړي هلته به نه کوي. قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا ابو بكر وهي عن موسى بن قال سيد بن زبير رضي الله عنه أن يصلي قبلها ولا بعدها والله بلال رضي الله عنه اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. وای خیر چې څومره مو وایه مو لا وخت شته ډېر سبقونه راته پاتې په وخت شته که لس منټه به ووایو. ابواب الوتر وتر کې دا ګرانه مسله ده او اول ځل نو خیال کوه وتر کې 1900 مسلو کې خلاف دی د علماء، خو دوه درې پکې اهمې دي تاسو هغه یاد لرئ.
اولا هم دا چې حکم د وتر څه دی، دا واجب دی که سنت دی. دویم دا چې عدد د وتر څو ده. دریم باقی مسائل دی، اوقات د وتر، قنوت په وتر کې په ساروي کېدل څنګه کېدل. زمون مسلک دا چې وتر واجب دی، د فرض او د سنت په منځ کې دی. نه پشان د فرض دی چې منکر کافر شي، نه پشان د سنت دی چې پرې ښودل جایز شي. درې واړه امامان او صاحبین ورته سنت وایي. من چې ورته فرض وایي دا واجب وایي. یو عالم دی شافعي، هغوی زه امت ته دغه رسوم چې وتر فرض دی او صلات وسطا چې قرآن شریف کې ذکر دی نو مراد تنه وتر دی. من چې واجب وایو نو څه د احادیثو د وجه نه، څه د عمل د مصطفی د وجه نه، او څه د اجماعي مسائلو د وجه نه. احادیث اول بابو داود کے شریف کے راشی الوتر حق واجب فمن لم یوتر فلیس منا. وتر حق واجب دی که چا وتر نکه دا زمون نه ده. دیم ان الله زادکم صلاة علی صلواتکم هی خیر لکم من حمر النعم. تاسو د پاره مون خدای یو زیاتی را لېږلی چې د اوښانو نه خبره. نو زائد په صلوات و صلوات تمرات فرائض دی، ځکه سنت خو غیر محصور دی، زیادت خو دلا فرع ده، حصر د مزید علیه دی. یعنی زیادت په هغه شي کېدی شي چې کوم بندي دی دی پورې دی، او دا په فرض دی. نو فرض باندې خدای دا مون زیاتی کړی دی، خو چونکې ثبوت په سنتو سره راغلی دی نو فرض قطعي ورته نه وایو. نو مزید د جنس ته مزید علیه نه. نو ان الله زادکم صلاة علی صلواتکم، ستاسو په منځونو خدای یو مون زیاتی کړی دی. نو دا نور منځونه خو فرض دی، نو دا که فرض نشو نو واجب خو شو د جنس ته هغې نه. داسې نور احادیث راغلي ان الله امدکم بصلاة هی خیر لکم من حمر النعم. خدای ستاسو یې مدد او اضافه کړې ده په یو مونځ سره چې بهتر ده. دویم دا چې حضور مبارک هر سنت پریښي دي په سفر کې، کله یې کړي دي، وتر یې نه دي پریښي، سفرا و حضرا یې کړي. دویم حضور مبارک د نفل او تهجد لپاره بیبیان نه راپاڅولی بغیر د عشره و اخیره او د رمضان نه، او وتر دپاره به راپاڅول پاتې وتر وکړي. معلومه دا شوه چې درجې د سنتو نه باره وه. دریم اجماع ده د ټول امت په دی چې تارک د وتر فاسق دی، مردود و شهادت دی. دا ټول علماء وایي. نو شان مرشاه صاحب یار نوم چې وله بیګ دی که سنت دی که واجب دی هغه مسله کې راته د تاسو ټول اتفاق. وتر د ټولو په نس په ناسته نه کېږي بغیر عذره، لکه فرض. سنت خو بغیر عذره هم په ناسته کولی شي. نو د مجموعه شریعت باندې چې نظر اچو دې نه معلومېږي چې د وترو شان د سنتو نه بهره دی، د فرض و د لاندې دی. نو دغه مرتبې ته موږ واجب وایو. د دې په اصطلاح کې واجب نوم نشته، نو ځکه ورته سنت وایي. کنې دې معنی د دې قایله دی. حافظ ابن حجر وایي د امام بخاري ټول ابواب دلالت کوي په وجوب، ځکه د په نفلو کې دا ذکر نه کړه. د نفلو بابونه را روان دي، د قیام اللیل را روان دي، د تراویح را روان دي. دا باب الوتر مستقل ذکر کړه، دې دپاره اوقات وایي، دې دپاره آداب وایي. معلومه دا شوه چې د وترو مسله د نورو سننو د قیام اللیل نه جدا ده. وی یو مسله ده که دا پکې نه وي نو ما به وي چې دا وتر واجب دی ګڼي. هغه دا چې وتر دی په څاروي جایز ګڼي. او شان مرشاه صاحب ټیک ته دغې مسله کې به زموږ نه جدایي، باقي ټول
ابواب دلالت په وجوب کوي ویتر په دابه جایز وي دا نور ائمه او موږ وینا ویتر په ساروی نه کې بلا عذر لك فرض دیمه مسله هم پکې دا چې رکعاتونه د ویتر څومره دي نو حدیثو کې یو رکعت راغلی دریم رکعت راغلی دي پنځم راغلی دي اوم راغلی دي نهم راغلی دي اولسم راغلی خو د ویتر دوی اطلاق دی یو اطلاق خاص بل اطلاق عام اطلاق خاص دی ته چې خاص عدد د ویتر ته ویتر وای او اطلاق عام دی ته وای چې ویتر سره د نور نوافل دی ټول ته ویتر وای مجموعه او ته ځکه مجموعه به ویتر ګرځي په معنا لغوي سره دا درې واړه امامان وای یو رکعت ویتر امام مالک ته وی جائز د خساره د کراهت مخکې به یو دوه رکعات کې او شافعی و احمد سے وی یو رکعتم جائز دے خو کامل درې رکعات دے که چا یو رکعت کو نوم جائز ده خو کامل درې دي زموږ مسلک کې وتر نه د درېو نه کم دي نه زیات دي اکا زیات یو ته وینو مجازن وی په اطلاق عام سره وتر درې رکعات دي مونږ یو رکعت نه وای زموږ دا وتر په اجماع د امت سره صحیح دي ذکر درې رکعات ټول جائز وای او په یو رکعت کې اختلاف مونږ یو رکعت عملا د حضور د نظر راغله اگر چې روایتو کې به یو وتر راشي چې ځان له یو رکعت وتر کړي مخکې ته شفا نه کړي داسې صورت اړو پیښ شوی نه ده دې درې رکعت وتر کې شوافه خو په یو سلام مفصول بسلامین یا چې درې رکعت کې نو به قاعده نه کوي یو قاعده او که پنځه کوي نو به په قاعده کې که اووه کوي نو به په قاعده کې که نهه کوي نو به په قاعده کې رومبه قاعده کې سلام نه کوي په دې اخري کې سلام ګرځي مونږ یو رکعت منع راغی د ابو سعید خدری روایت ده په تحاوی کې په نورو کتابونو کې نهى عن البطيرة ابن عمر به یو رکعت کو دا د الله براش نو چاهته وي ته دا اسنه ته خو بطيرة مسکه وینه بطيرة خو دې ته نه وای بطيرة خو دې ته وای چې قومو جلسه پوره نه کې بوچی مونږ نو دوی زمون په حدیث ته نه یعنی بطيرة دا دوی اعتراض کوي یو خدا چې ابن عمر تفسیر د بطيرة دا کړل دویم دا چې دې په روایت کې عثمان ابن محمد ابن عثمان نے چاہا تعقیلی ضعیف ویل او خیلی حافظ بدرالدین عینی په دې بات کړی او په مختلفو طریقو یې بطيرة ذکر کړی علاوه د عثمان ابن محمد ابن عثمان نواسطه دویم دا شان مرشا سے وی چې د بطيرة لفظ په صحابه په زمانه کې مشهور ځکه چې ابن عمر ته چاویا سينه چې دا بطيرة وي نو چې کوم حدیث د صحابه په زمانه کې مشهوري دا لري سند ته به جت نشي نو عثمان په کې ضعیف وي نو ابن عمر ته ونه وی چې بطيرة دا چاوي چې معنا ده وینم بطيرة خو دې ته نو هغه تفسیر د خپل طرفه بیان کړ د ابن عمر نه علاوه عمر فاروق دا غفلار او مشهور فقها د مدینه دی ټولو بدري رکعات وتر کړ حسن بصری ته چوي په حاشیه کې به لیکلي چې ابن عمر خو یو رکعت وتر کړ هغه دا غفلار دا غنه زیات افقه عمر فاروق هغه درې رکعات کول په یو سالا د نسائی روایت د عائشہ مینا چې حضور بکانه یوتر بصلاه لا يسلم الا في اخرهن ابن عباس او عائشہ عالم بوتر رسول الله دی ځکه ابن عباس ورکه رسپته را کړې و او عائشہ خو بیبی ده نو د ابن عمر او د نور صحابه په نسبت د دې روایت زیات معتبر دي ځکه دوی د حضور کرشتي کړې دي او خپلې دي خبرته د شپې مونږ خبر او د ابن عباس او د عائشہ روایت دلالت پدې کې چې حضور بدرې رکعات وتر کول نو زمون وتر خو صحیح دی یو رکعت کې خلاف خو دومره تویم یاد چې دا چونکې فصل مجتهدون فی دی او اختلاف د فقهاو پکې راغلی دی
نو چې امام د وخت 3 رکعاته کوي او منځ کې سلام ګرځي کوه ورپسې چې د هغې دا مسلکي ځکه دا مسلک ټول د اهل سنت والجماعت یو رکعت هم نقل دی 3 نقل دی 5 نقل دی ځان نه چې کوې نو بیا 3 کوه خو چې امام د حرمي یا هغه امام شافعي حنبلي او هغې د خپل مسلک مطابق وتر کوي نو جمع به نه پرېږدی ځکه اجتهادي مسله ده څه قطعي نه ده نو اجتهادي مسایلو کې به د امام د وخت تابع چې هغه د څلورو مذاهبو کې دن دی چې د څلورو مذاهبو نه باري نو ورپسې مزه ځکه د هغې رخ د عبادت نه دی معلوم او مثال له دنګ ناري کې به وي زما اودس نه دی ما ځکه چې ما آواز نه دی اورېدل او به 3 مله کې آواز اورېدل شي دا ابواب الوتر بسم امام بخاری په عدد د رکعاتونو د وتر کې د یو قائله دی نور او په ساروي باندې وتر جائز نور ابواب زمون پشان دی باب ما جاء فی الوتر حدث الحمد لله ویا وختم د شورم خو په وکړه شکر ایسا امام مهدی چې راشي د چا په مذهب وي د درو پیغمبر د چا په مذهب پیغمبر مقلدی یو مجتهد د بل مجتهد په مذهب دینو پیغمبر ته د امر سمو امام مهدی به مجتهدی په خپل پیغمبر دا چا پیغمبر په خپل علم خاوه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما جاء في الوتر ما تفرون سو مسائل د وتر بیان کړو او دا مې ویلو چې وتر کې 19 مسائلو کې خلاف درې پکې اهم دي یو حکم د وتر نو احناف واجب وي او دا درې وړ امامان او صاحبین سنت وي دویم دا چې عدد د رکعاتونو کې خلاف دا درې وړ امامان فی الجمله اکتفا برکعتین هم جائز وي و اولا نه وي کم از کم درې وکړي خو که چا یو رکعاتو کې وتر یې شوي 15 و 9 یولس پورې وي زمونږ احناف یې وتر چې کوم وتر دی هغه نه زیات دی نه کم دی هغه 3 رکعات بیا بعض مسائلو کې خلاف نسمع الطویل صبح زمن کے راشی باب ما جاء فی الوتر عبداللہ بن یوسف قال امام بخاری د وتر ابواب د ټولو نوافل او سنن جدا کړی حافظ ابن حجر وی د وسع او بابونه معلومیږي چې دی وتر ته واجب وي وی که صرف یو باب نه وي چې دی وتر علی الدابه وي اما بداویلو چې د احناف را خوښه کړی خوشان مرشا صاحب وی دغه کې د مخالفي دغه دې سره مخالف خو نه موافقت لري نو دغه کې د مخالفي په یو جزئیه کې او باقي کې د موافق ځکه د وتر مستقل ذکر نه صلات الليل کې ذکر کړه نه صلات تراویح کې ذکر کړه نه پته تطوعات کې ذکر کړه نو دې ذکر کړه معلومه ده چې د دې درجه غیر د درجه د قیام الليل او د نفل او د تطوعات نه ده عن نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر بن عبد سأل النبي صلى الله عليه وسلم حضورنا يوسعي تفوسك عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ضد وبكي فإذا خشي أحدكم الصبح تسري سرى د سبا دراخت دو يرشي وصلى ركعة واحدة يو ركعت ورسروكي توتر له ما قد صلى دا یو رکعت به وتر وګرځي د دې لپاره ما قد صلى دا درې واړه امامانو یې توتر رکعت واحده یو رکعت وتر او حنافی د دې بل جملې سره وي توتر له ما صلى یوازې دا یو رکعت وتر نه دی هغه مخکینه شپم چې ورسره یو ځای کې نو وتر شو
توتر له ما قد صلى من الشفعة الأخيرة اب ویتر زکه شفاء اخر خو ویتر نه دی چې یو رکعت پر سره زیاتیو کی مجموع اب ویتر شي زکه یو رکعت ویتر کول خو سمانا نشته یو رکعت خو په خپل ویتر دی د منطقيانو په اصطلاح کې تحلل لجعلنا راځي وما بین د ذات او د ذاتیاتو کې دا څوک نه وي چې انسان ناطق وګرځاوه خو ناطق ته انسان وایي ناطق ته یو رکعت ویتر دی په خپل ناطق دی یو رکعت ویتر کول سمانا نشته ویتر کې باغ شي چې هغه ویتر نه دی نو ته په ځم د رکعت سره ویتر کې ناغه رخصته شفا په ځم د رکعت سره ویتر کې دا معنا څه کوم چې د حضور نه عملا یو رکعت نه راغله قولی حدیث کې احتمال شته او فعلا عملا د سید الکائنات یو رکعت ویتر نه راغله ذکر عائشہ عالم الناس تا بوتر رسول اللہ او ابن عباس عالم الناس تا بوتر رسول اللہ او دا دوار دری رکعت وتر نقل کئی خدا دا چی فصل مجتہدن فی دے ذکر ائمہ دا دریوار لوی فقہا دی لوی محدثین دی لوی ائمہ دی دا مسلمانانو چی دیو رکعت وتر جائز گنلے دے کہ امام داری دا مذہبی نو ورپسکاوا اجتہادی مسئلوں کے فیصلہ دا امام معتبر ہے آغا مسائل چی فرعی او دا اہل حق و پمینس کی مختلف فیوی یو اہل باطل و آغا مبتدعین دی شیعگان مجسمہ مشبہہ نہ یادو اہل سنت والجماعت دا سلور وارو مذہب و فقہائی کرام یادو دا دی پمینس کی چی او مسئلہ فرعی اختلافی امام دا وقت سنگا منس کی تب تابع ہو سے گے ناظری حرمینو کم دری رکھاتے بتا کری دکا دری رکھاتے انو مینس کے سلام گردے بل دقا دے کنی کئی دری رکھاتا وعن ناسنا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر بم دری رکھاتا کول وکان یسلم بین الرکعت والرکعتین فی الوتر دب سلام گردو ویتر خودی درے خمیانس کے بے سلام گردو حتی یامر ببعد حاجتی ہی بعد حاجت میں لکا ببی غسلی یا صبر سبق حرمینو کے سلام گردی خود خبر نکی فوراً پاسبل لکا بی حاشیہ کی بتا سکتلی حضرت حسن بصری تچاوی چے ابن عمر خوب پیو رکات کول بی پلار میانس کے سلام نگردو وکانا ابوه افقہ منہو لار زیاد افقہ اور مدینہ منوری و تابعین دی مشہور علا کل من لا اقتدی بعیمت فقسمته بیزا عن الحق خارجہ فخصهم عبید اللہ عروت قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجہ دو فقہا دی تابعین دی مدینہ منوری او تحاوی سے ابداغین پسند نقل کئی دا وہ وارو فقہاو مسلک دا دریو رکاتو دا ویتر فیو سلام دے نو ابن عمر بلا دو خیار ناشنا کول یو بے سلام کردو یو بے پسابی دا پاس ویتر کول نور عام صحابان ندے نقل مجتہد دے فقیہ دے صحابی دے دا رسول اللہ جگڑے بنا کر دیکھ حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن مخلد بن سليمان قريب بن عباس اخبره انه بات عند ميمونة وهي خالته زمون وتر اتفاقا سيدي او د دې وترو کې خلاف ده عمل پامره متفقون علی اولاد بل د درو رکعات وترو نصیر شته د ما خاموس هغه ته حضور مبارک وتر النهار ویل او هغه په یو سلام دی ویتر اللیلم دری رکعات پا یو سلام فکر دا یو رکعات سے نظیر نشتا پا شرک او دا دریو رکعاتو نظیر شتا مانتا دا بطیرا مسلم نیلو حضر الحمدللہ دا کا حدیث تے نو دیکھی فاخذ بذنی ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوطا ثم استجاء حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح
وهذا بالحديث دي حديث تقول عن عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسرا د شپې مون کم از کم دو دی نو دینه معلومی چې یو حسر و جانب د عقل کې دی عقل دو رکعات دی نو په خپل ته معلومه شو چې یو رکعت مون نه فإذا عرفت أن تنصرف أشكال فراغت وانه فركع ركعتا يو ركعت اوكا توتر لك ما قد صليتا دا یو رکعت با ویتر کستا دا فارغ مخکنه شفا دا چاہی سر یوزیشن ویتر بشی ذکر اخو ویتر نده قال القاسم دیتا گورس قاسم بن محمد بن ابی بکر دا فقهاو سبعو دا مدینی منورین او تابعی دی ابو بکر صدیق نصیر ورأينا أناسا من أدركنا يوترون بثلاث ما چې لیدلی دي دا کم وخت چې زه په خبر پیښ شوم نو ما لیدلی دي خلک چې 3 رکعاته وتر کوي وان كل اللواسع یو روایت شو یو رای شو روایت دا چې ما چې څومره لیدلی ټول 3 رکعاته کوي وان كل اللواسع ټول جائز دي وارجو ان لا يكون بشيء منه بعض زما امید دی چې په یو کې متحرج نشته وای چې خلق ملي دلی نو 3 رکعات کوي خدا چې پس یو فرعي مسله ده او فصل مجتهد فی دي نو که چا کول نو خیر دی دې سپیر مال دی حرام کی چې وتر شروع شي نو دوی جمع نه کوي نو به یو خدا غلطیو کې جمع ته پاتې شي یوم په 20 لک باندې د جمع به مدا غلطی کې چې په هغه وخت کې وتر کوي البته امام جمع کوي دی هغه وخت کې کوي نو دې به حماریت دی الکه چې کوي نو رستو کې دریم دا چې زناور وتر نه کوي نو نفل نیت ته په 2 رکعات سلام وګرځه تاسو وخت دې کپولا نو دا قمقل بریریا یا قمقل صوفیا یا قمقل اماما یا ناپو یا جیا دا کار کوي یعنی زمونږ مسلک کې دا ابن حمام لیکي فتح القدیر کې او معارف السنن کې مولانا بن نور صاحب کې اور دیوبند دا فتوا ده چې دا فصل مجتهدن پیر امام چې څنګه کوي اقشان ورپسې کاوه ابن حمام وای کبیترو کې هغه سلام وګرځي کاوه خیر دې سلام وګرځو او ورسره کوم جمع باندې پرې ده بلکې بحر رائے کې لګي چې امام شافعي او جمع بین الصلاتین کې او سفری حج عمره روانه نو تب جمع بین الصلاتین کی غصرا و موافقت داج لیکن مجھ فصل مجتہدن کی دے شریعت دا جدا جدا چا مقائلہ ندے دا یوی جمع تفریق دا امت نفق ہے اور دا دی دلیل عمل لصحابہ و کرامو صحابہ و کرامو کو بعض جزیاتو کے اختلاف ہو جمع جدا نہ لگڑے اور ابن مسعود اور عثمان صاحب عمل بصراحتاً پا بخاری کی راشی عثمان صاحب اتمام پا سفر کے کھاؤ مینا کے سلور رکعت شروع حضرت ابن مسعود کو افقہ دے اغتا چاوی ویدی خود دو پا دے سلور کیوی انا للہ و انا الیہ راجعون سید الکائنات پس من بکری دی ابو بکر پس من بکری دی عمر پس میں بکری زیدہ دیست کئی خبیمیت پر پس اتر چاورتے والے وی دیکھو امام دی دا وقت امام پس بمونتو نو پا فرعی مسائلو کی دا صحابو کرام و اختلافو حجم یاوا او چیزان لمن بے کونو دخپلے آچی کم بے مختار و پاغیرے بانے بے عمل کاؤ نو تاسم چلار شی عمل کا او علی حق وی دا اہل سنت امام پس بمونز کا ہے زیادی شکون شبی مکا یو افغانی بریلی مولا ہے
برای ورته ځکه یم چې قامقل صوفي دی، پیر دی، یو شبر دی او لوی تسبیح غاړه ته منځونه نه کېږي جمع. مازدیګر به وروستو راځي د ماښام سره نږدې چې لمر په غرغره شي. وایي اصلي زمونږ مذهب دا دی، وایي زناوره. نو دا شیطان دی، شیطان سول لهم وزین لهم، نو هغه جمع تې پاتې شي. لکه سپېره ته خو د خپل مذهب نه هم نه خبر چې زمونږ مذهب کې څه اقوال دی، بیا د حرم جمع پرېږده. نو دا کارونه کې ګوره که حج له لاسې عمرې له لاسې په سفر لاړ شې نو د ځان نه به شکونه نه پیدا کوي، نه به ځان نه خامقل صوفیان جوړوي. پیران اکثر بې علمه جاهلان لمونځ نه کوي، نو څومره د لوی خیر نه محرومه شي. جناب الإمام قال أخبرنا الشيخ بن زوري قال حدثنا عروة بن عاشر أخبرته معنى يوز الله دا غفير سيب رحمة الله عليه دلتا من دا بریلیانو دا ترکو نا برساله را لکلو نا دلتا لکلو فلان کے کافر فلان کے مشرک او دا جہاد دا مانا معنی دا سیدی وی تو پی دستخط کمائنا دار تا چاوی خلق پا جہاد کی مشغول دی او تو پا مسلمانانو دا کفرون حکم کی مشغول ہے دا کار دا جہاد کی فلان کی دا سے فلان کی وابیان کافر فلان کی دا سے مانا کینا بخارا دخلے بندہ دخلے نویا رہے گا خلق جہاد کی روس تارا آتا دا مولیان و طالبان و دا غوے نوزا خمقل پیران اندرے سلور موریدان ساتلی قد سادرون پوگا چولی او ورسر تسبیح مسبیح گردی او پانے گردی دی پیرے کے خدا مزی کنا پیدا مزی پخار کی ہو کوا شکرانے بدل راضی پیسی بدل راضی دا غیب خبر بدل تک